یو حدیث میں نظار کی رغلے ہو اگرچہ معین معصوم ہے تو معلوم نہ دے سکون معصوم نہ ہو خو بہر حال دا معصومی و حدیث میں نظار کی رغلے ہو چو لا تنظرو الى کثرت صلاتهم و صیامهم دخته چوسترگی ماغڑا ہوئی چدا دل منزون دیر کوي دخته سترگی ماغڑا ہوئی چدا دل روشی دیر ستی رجب شعبان رمضان درې میاشتې روژه د ستی هغه نه سوا خصوصي روژې د ستی هغه نه سوا عامې روژې د ستی دغته سترګې ماغړه وي چې نوافل یومیه دا په ځای راوړي تهجد دا په ځای راوړي ورسره د نوره معین المنځونه کوي و هغه نه سوا مطلق المنځ دا کوي نه د المنځو روژو ته ډېرې سترګې ماغړه ویلې چې معصوم فرمایش ده چې ربما کان ذلک عادة لهم کیدای شي روغ دي شوي پر المنځو انسان خواهد روح ده شو که پا خر روح ده شو خو روح ده ده وشه کنه بیای منی کولا گرانه ده که پا بعد روح ده شو بیای منی کولا گرانه ده ورونو کدای شی ده عادات و تا جوڑ شوه وی عادات نه مجبور وی دل منزونه کوي چې ټیک اسکی کی هر کل حج ته سی عادات نه مجبور وی هر کل عمره ته سی عادات نه مجبور وی کدای شی روح ده شي ورونو تاسو نه جار شم معصوم دی چې لا تنظرو الى كثرة صلاتهم وصيامهم وبيلي لأنه ربما كان ذلك عادة لهم ولكن انظروا كيف مواساتهم مع إخوانهم المؤمنين لكن كچيري خوالد چوتاسی تلوي نغا مواساتو کی و تلوي مواساتو میزان ده مواساتو تلا ده همدرده و تلا لاس که و تونسه اخ که و تلا همدرده اشتا غریبان سر همدرده لری مسکنان سر همدرده لری مسافران سر همدرده لری فریاد راسی چوک نوی اگو مظلومان سر همدرده لری یتیمان سر ده همدرده لری سپنگیرو سره د همدرده لري بیمارانو سره د همدرده لري مړو سره د زندگانو سره د همدرده لري مړو سره د همدرده لري که نه د لري ورونو اصل میزان هغه چی شی دی هغه میزان هغه تله د همدرده دی همدرده یو کې یو اکسه ورونو تاسې نه قربان شو همدرده شتا که نشتا غریب لري که نه لري یتیم لري که نه لري وجه لري که نه لري مسافر لري که نه لري که نه همیشه ولمنه سفید پوش دی ولمنه لري خو سفید پوش هغه کسان ولمنه کوي چې هغه دی ټکالې نه خپلې خونې کې دي نه ښه ټکاله خوري صلوات واستوئ پیغمبر ورونو مواسات په دین کېږي دا د مواساتو مصداق نه دی چې ته ملا صاحب مرزا صاحب استاد جي ته ملک صاحب خان صاحب امیر صاحب حکیم صاحب ارو غواړې هغوی ته ټکاله وکړي هغوی سره اظهار همدردی وکړي نه هغه دا د همدردیو مصداق نه دی دلته همدردی فیټ نه کېږي همدردی یعنی اهل د همدردی وي لایق و مستحق حقداری د همدردی وي و شوز دختر ما کسه چې دا چوک دی دختر ما کسه چې دا چیته دی خو چې تا ولې دو څه حقدار دی بیمار دی تبې نیولی دی نو تا همدردی ورسه دا دی چې که هغه تږی وي اوبه ورکړه که هغه گله تا محتاج وی اگه تا گله ورکه ورونو تاسی نجا شدخت ما کسی چه دا عیسایی ده یا مسلمان ده یا هندو ده یا چوک ده ورونو بنی نوع سره هر انسان سره همدردی دا انسانی همدرده دی تاسی نه قربان شم انسانیت بنیاد بانده همدردی ده و اگه سوا رشته بنیاد بانده خپل همدردی ده مذهب نظریه بنیاد باندې خپل همدردی دی ورونو تاسې نه قربان شو دا شیونه دا انسان اهل بیت باندې محبوب کوي اهل بیت محبت جوړیږي دغه انسان سره چا سره همدردی
څوک څه همدار دی. ورونو حتی دې حده پورې ما چې ته یوه کتاب کې لیدلي وو څه یوه کس کویو باندې ولاړ و، سترګې غړولې، یو نجس العین حیوان راغلو، مګر دوی په حالت پوه شو چې دا نجس العین حیوان تږی دی. ورونو هغه سترګې وغړولې، څه ظرف نه و، څه کوهي ته یې کوز کړی وی، ظرف کې اوبو ته راسکې کړي وی، خپل پښو په پوش یعنې بوټ وښیه، هغه یې ویستو، هغه یې کوز کړلو، کوهي نه یې اوبه راسکې کې، هغه نجس العین حیوان یې اوبو نه مور کړو. حضرت موسی ته وحی وشوه، مرسل پیغمبر ته وحی وشوه، صاحب کتاب پیغمبر ته وحی وشوه، صاحب شریعت پیغمبر ته وحی وشوه. موسی اغ ملت کې اما یو خاص بنده دی، هغه ته زیارت ته ورشه. او ورونو هغه یو نجس العین حیوان سره یې څه همدردي وکړله. الله رب العالمین حضرت موسی ته وحی وکړه، دغه زیارت وکړه، هغه ته ورشه، زیارت یې وکړه. ورونو تاسې نه جار شو، ملاقات ورسره وکړه، ویکسه تاسې نه قربان شم. هغه انسان چې هغه سینې د ننه همدرد زړه نه لري، هغه زړه کې د چا دردونه نشته، هغه زړه نه دی، هغه د کاڼي یوه ټوکړه دی دغه سینې کې، هغه د وسپنې یوه ټوکړه دی دغه سینې کې، د فولادو یوه ټوکړه دی دغه سینې کې. ورونو تاسې یقین وکړئ دا زړه دغه انسان ته څه یایي؟ قسی القلب، قسوة القلب، د بېرحمه زړه چښتن. ورونو هر خیر نه محروم، هر خیر یاره ورباندې بند، هغه چوک دی، هغه د سختو زړونو والا دی. هغه مجلس کې ناست وي، ورونو تاسې نه قربان شم، که د مولا حسین نیمه ګنټه مصائب بیان کړم، هغه سترګې نه اوښه نه بهیږي. تاسې نه جار شو. پس دا حساب و کتاب ساتل پکار دی، فکر پکار دی، فکر سره زندگی پکار دی. کیدای شي یو ځای کې انسان د همدردۍ حقداري سره همدردي ونه کړي، د ټولې زندګۍ اعمالو ته اور واچوي، د خپلې زندګۍ ټول اعمال ورسره وسېځوي. ورونو تاسې نه قربان شو. داسې کسان شته، ما یو کتاب ما لیدلی و، راوړی مو ځان سره، چې نجف نه راتللم، اسلام در قلب اجتماع. هغه کې دا لیکلي و چې ایران کې یو وار اعلان وشو چې سبا ته سینما کې د یتیمانو فلم دی. ډېرو خلکو حاضري وکړه سینما کې، نو هغه یتیمانو قصې، د هغوی دردونه، د هغوی تکلیفات، د هغوی خیاله فلم کې خلک به متاثر کېدل، تنه ژړېدل به. یوه کس دغه صاحب کتاب ویله چې ما ته نقل کولو، چې ما سره نږدې یو کس ناست و، ټولو نه ډېر مغه وژړېدلو د یتیمانو فلم ته. خو کله چې سینما نه راکوش وو، هر چا ته خپل ګاډی ولاړو، دو چې خپل ګاډي ته روان شو، کړکۍ خلاص کو، ګاډي کې
کینی یو یتیم لمنې نه ونیوللو څه مخې راوړولو یتیم یې ولیدلو چې دوی لمنې نه نیولی دی موټر سپړولي نه رستونکو شون کې پارک راغلو او ورونو ځنه کسان خپل شون بولي که نه دا شون کې پارک بولي چې د لمنې ته تاویلي زلو سر واچولو هغه کس چې د کتاب ولاته یې ذکر کولو هغه ویله چې مم هغه څاټولو نه هلته ډېر ژړېدو فلم ته دلته مو په خپلو سترګو ولیدو چې مخ یتیم ته یې چپېړه ویر کړه نو تکه زه و تکه یتیمانو ته ژاړو خو څه بیا یتیمانو ته چپېړې ویر کوو نشوه که نشوه د حسین یتیمانو ذکر نه پکار دی زه ورته دا درس واخلو چې یتیمانو سره ما ته همدردي پیدا وشي د حسین مسافرانو نه زه ورته دا درس واخلو چې مسافرانو سره ما ته همدردي پیدا وشي د حسین مظلومانه د حسین د مظلومانو مظلومانه زه ورته دا درس واخلو چې ما ته مظلومانو سره همدردي پیدا وشي ورونو تاسې نه جار شو که چیرې وملیدو چې یو کس غریب شوی دی کلی کې درسه غریب شوی دی لوېدلی دی مفت خو خود نه ورکوم څه قرضه نه ورکوم څه مکه مجبور شي د ځمکه مونې خرڅه کړي